انرژي او بیا پکې مونږه دا خبره مو وکړه که مومنټم ماس زیرو شي نو کېدای شي چې مومنټم زموږ سره زیرو نه وي او بیا مونږه خبره وکړه دا ډیبراګلي ایکویشن دا خبره په ډیبراګلي کې هلته کې بیا سیم چیډو یو ځل به دا ټوله قصه هلته کې بیا کوو نن به موږ ووایو چې لا آف کنزرویشن آف مومنټم په دې باندې یو څو سوالات زموږ سره راځي स्टेटमेंट राजी और दा हिसाब किताब पके राजी ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कसो सबूरे या अल्लाह खैर अनारा नाराजी पे किताब से कट कमा ला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मुंगा दा वायु और मुंगा दा खबर करो कि p is equal to f divided by t the rate of change of momentum दस बराबर है शकील दा इंक्लूड रखी का चलत जियारा ये माल जारश निकला तूरो दूधी पे पता नहीं लगी आजा प्रेदवा और which f is equal to delta p divided by delta t in the rate of change of momentum is equal to force acting upon an object सही शो तقریبا اکثر آسان شپږلت تل مارکري کوم چې شته پړای اس کنه زما مارکر ټول غیب دي سبا نه بیا نور راوړم ساده نو شړ ټول راخړم ما په دې باندې یو بل کټګوري والا سوال راځي اکثر سوال راځي force required to stop a car moving with momentum p in time t دا کا فارموله له پاسه نه یوز کیږي تاسو ته وایي چې پرس کې یو گاډی دی هغه د موږ سره په داغه مومنټم لیټ سپوز 200 مومنټم دی 200 نیوټن سیکنډ او ته وایي چې په فورس اپلای کوم او ته په لس سیکنډ کې ودروم په دې باندې به څونه فورس اپلای کوم یو آبجیکټ دی په دونه مومنټم سره راخلاص دی او ته چې په فورس اپلای کوم او دی ودرېږي په دونه ټایم کې सोना फोर्स पे पीछे अप्लाई को या हम गदा फार्मूला यूज को वे 200 डिवाइड बाय 10 अधीन बराशी 20 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड सोना शो दादी के नंबर घंटा 5 फोर्स रिक्वायर्ड सोना शो 20 न्यूटन हाँ सही शो बिया मुंगो वायु चे F is equal to delta P divided by delta T. If there is no external force, if there is no external force, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए बाहर ना फोर्स नहीं अप्लाई की मतलब द फोर्स वैल्यू सशवा जीरो द इक्वेशन बसंगशी F is equal to delta P by delta T पर F पर जब जीरो लगो जीरो is equal to delta P by delta T दे चीज़ें ख्वारा वाले delta P पर सब बराबर शी जीरो. So if there is no force, the change in momentum is zero. The change in momentum is zero. Change में momentum की सही न बराजी. ये खबर इसका मतलब शो. It means momentum remains constant. Momentum बजामु सर is all सही constant भाई. इसके लिए object वाली force zero ही. अधीर लासा बापू momentum की change zero ही. खबर मतलब दार इनिशियल मोमेंटम बदा फाइनल मोमेंटम बराबरी मतलब मोमेंटम बजमु सर सही कांस्टेंट ही अवधि तमु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दावे ची फोर्स नहीं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बजमु सर सही बराबर भाई बड़ा खबर बता याद साथ ही नोट दैट इट इज यूनिवर्सल और यूनिवर्स के बाहर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कई फॉलो कई बस
फॉर एग्जांपल د دې زموږ سره یو एग्जांपल چې په MCQs کې ریپیټ کیږي موست کامن एग्जांपल از تاسو ته پس کوئی راکټ دی زموږ سره راکټ په بر روان دی دا ولې روان دی it is based upon the conservation of momentum یو راکټ په هوا کې روان دی اوس د اپ دی بس صحیح دی کله په هوا کې انش چې د اپ د مومنټم زیرو څنګه چې انشي دا ګیس په هاي ویلاسټي سره په خطر راځي چې په خطر راځي د ګیس مومنټم با لاندې طرف ته جنریټ شي اوس کو مومنټم راغی اول زیرو وسم زیرو په کار دی دا راکټ په سیم مومنټم سره بره طرف ته روان شي دا مونږ چې وایو لکه دویم نمبر एग्जांपल دا مونږ چې وایو پرس کده یو بیلون دی او د دینه ګیس راوځي دا بیلون مخکې روان دی مونږ وایو د اکشن ریاکشن دی کنه دا سره خلاف کنزرویشن اف مومنټم دی نیوټن تر لام کې سیدا وایي چې د دې خو راځي د اخواجی نور دې مونږ ته د اماونت خبره نه کوي پسونه سپیډ سره بځي څنګه بځي نو مونږ وایو چې په دې پخوانی کې دا ګیس اوس یو خو دا ګیس اوس په هاي ویلاسټي سره بهر ته راوځي د دې مومنټم دې طرف ته شو مومنټم بینګ ا ویکټر کوانټیټي دا ګیس په مخې طرف ته روان شي د بیلون دا دوانه به یو څو کی په اپوزټ ډایرکشن کې نو موږ وایو چې مومنټم به زموږ سره راځي زیرو چې کله به یو ابجیکټ زموږ سره د دې مومنټم انیشلی زیرو فائنل وسې زیرو په اړه د پلاس کې نیول دا پای کې ګیس ته بیلون دی مومنټم یې شو زیرو اوس چې پرې دی چې خو رسېدي کمی کنه ور کړی کنه دا ګیس دې طرف ته راوځي دې طرف ته روان دی د ګیس مومنټم راغی مونږ وایو چې اوس به دې سیستم مومنټم زیرو پکاري چې د ګیس مومنټم دې طرف ته شو د بیلین مومنټم با مخ کی طرف ته شي او دوه مومنټم ویلو غاني وسې سیم دی ادینه بسرا شي زیرو د موست کامن MCQs چې کوم زموږ سره راځي هغه زموږ سره طریقہ یې لګ تماچی اکثر پکې ساده ایکویشن راشي اکثر په نیومریکل راشي ګوره وته پرس کله زموږ سره یو تماچا را او په دې ګولې پرتره اوس چې کله تماچا پایر شي دا ګولې مخ کې روان شي کنه شي چې ګولې مخ کې روان شي نو موږ وایو تماچا پسې په ویلاسټي سره کم طرف ته راشي شاته طرف ته راشي اوس ګورئ چې کله زموږ سره د تماچا ګولې پسې پرتې د دې ویلاسټي زیرو شو د بولټ نو مومنټم یې شو زیرو شو د تماچي ویلاسټي زیرو اول لاغي مومنټم افغان بس شي زیرو د دوه مومنټم چې راځم کوي د بولټ او د غن د دې سره راځي زیرو انیشل مومنټم څه شو زیرو اوس موږ وایو چې تماچا پایر شي ګولې مخ کې او تماچا شاته راځي اکشن ریاکشن دی الته کې موږ ته دا نیوټن تر لا دا نه وي چې په سونه سپیډ به ګولې لاړ تماچا په سونه سپیډ راګرځي دا نیومریکل انالیسس موږ وسه کو په لاب کنزرویشن اف مومنټم باندې اوس ګورئ انیشل مومنټم سو زیرو کله چې ګولې لاند شي د دې ګولې مومنټم کوم طرف ته مخې طرف ته تماچا به مخې طرف ته نه ځي تماچا به شاته طرف ته راشي ګن به شاته طرف ته راشي نو دوه مومنټم به وشاني اگین مومنټم به زموږ سره شي زیرو تماچا په شاته ذکر راځي موږ وایو چې مومنټم زموږ سره شوی کنزرو شي څو چې دا مومنټم امر با دا مومنټم یا موږ وایو چې دوه د جمع برا جمع کی سبت راځي زیرو به راځي خبردار اول زیرو دوه مومنټم بس شي زیرو مومنټم اف غن پلس مومنټم اف بولټ بس شي زیرو ها کا ماس اف غن ورته وای ماس اف بولټ ورته وای یا کیپټل یا کچ خبردار ہے مومنٹم اف غن مطلب ماس اف غن ویلاسٹی اف غن ماس اف بولٹ ویلاسٹی اف بولٹ دینه بسرش زیرو ایکویشن کې څه چیزونه دي سلور کې به درې درکړي سلور مې معلومه کار یو معلومه دوانو د مومنټم بیات ساتي د دوانو مومنټم بجم کم زیرو به راشي په ایکویشن کې ویل یوز ولې کې ارینج کې کراټه نشه لګوره دا ایکویشن یاد ساتي چې اول مومنټم زیرو بیا به مومنټم صحیح زیرو صحیح ده نه یو ست اخوا د تکو کپاغه فارموله یوز کو او کدا یوز کوی ویلاسټي افغان پرس کوم معلومه وي دا باخوا اور دلته پلس ته خو بس شي ماینس بشي ایشو بل دا ویلاسټ ام جی اخوا ورواړو د به ډیویژن ته ورواړو دته مو یو ریکایل ویلاسټ څه شی ورته وایو ویلاسټي افغان یا ریکایل ورته وایو چې معلومه وي دا فارموله دا ماینس څه کوي چې ویلاسټي ابول پلس الو دی موږ ماینس مطلب شاته طرف ته راځي
اکثر به تاسو ته وایي چې یو تماچه زموږ سره د هغې ماس 1 kg دی. څومره دی؟ 1 کیلو وي. لیټ سپوز یو ټوپک ته 1 kg دی او ګولۍ دا بولټ هغه 250 ګرام ده 0.25 kg وشو او ګولۍ پایر شوه د بولټ ویلاسټي 100 میټر پر سیکنډ ده. ما ته دا ووایي چې د ویلاسټي اف ګن به زموږ سره څه شي په دې اکویشن کې کوي او هغې کې د کینسر تی معلوموي دواړو انسر سره راځي یو شان راځي. دا به ځان په درې پیریل کې ځکه اکثر پکې دا راځي د ویلاسټي اف ګن از ګیون بای ډیش. دا اکویشن به نخته نیومریکل چې پیل کوئ هم پیل کوي که ماینس ورسره لیکي او که نه لیکي ماینس هم ته ډایرکشن ښایي. د بولټ ماس 0.25 velocity of a bullet 100 divided by mass of a gun 1. velocity of a gun بس شي 0.25 multiply by 100 ګورئ کله پوینټ راشي طریقه ما تاسو ته خو یو پوینټ به ختم کړي د پوینټ په ځای به څه ولیکئ 1 د پوینټ نه چې خو ان سي دا په ځای به څه ولیکئ 0 د 0.25 لیکئ که 25 اور 100 لیکئ 100 بس شي کینسر velocity of a gun به راشي 25 میټر پر سیکنډ. صحیح شو؟ پوه شوئ؟ اسانو ایوړو کې رشته شو هغه رشکه راغلي او فیزه د قیاډۍ سره هم کې رشته راغلي. طبیعت یو ټیک نه رہی جمعه راځي ځانو په ځا به رشکي والا مو په ځا مو ابو جوس مو بوستله اوس بیا راځي سره بس کوشش وکړئ چې په ټایم د وخت ختم شي. ښه یادم ګورئ هېڅ شی نه دی که ته ځان له 2 میاشتې ټیسټ ته پاتې دی ته چې راشي په میاشت کې به فسټ ایئر وکړم او په میاشت کې سیکنډ ایئر نو داسې ګورئ نه کېږي. شلورو او جی سبا او سبا به راځئ څه ټایم به راځئ د خپل ټایم صحیح دی که نه چوټي به هم په خپل ټایم ځای به څه کوئ یا کورس ته چې په طریقه ختم شي. په دې چې پوه شو په MCQs velocity of a gun is the inversely proportional to mass of a gun. تماچه چې راولي هغه ډېر راځي درون ټوپک دومره نه راځي څومره درون ټوپک یې هم نه راځي. خلک چې کله ډز کوي او ټوپک خلک د اوږې سره وجنګوي ولې وجنګوي خالي ټوپک یې هغه تیز راځي کله چې د اوږې سره وجنګېږي ټوپک سره سره د بني ادم د معصومي حساب شي بیا ماس of a gun په دې ماس of a gun پلس ماس of a boy راشي. دا ماس چې وشو velocity of a gun اتوماتیک څه شو کم ټوپک په یو لاس ونیسي چې به شاته راځي او چې جوخت یو کې ته ونیو بیا چې لږ شان وړقي ګوډېر نه ډاکي. صحیح شو؟ ها اوس کیس نمبر 3 دریم نمبر کیس زموږ سره ډېر زیات امپورټنټ دی. شیل به ورته یو وایو یا به ورته ګرنیټ ووایو چې یو ګرنیټ ورځي یا یو بم ورځي دا پکې زموږ سره بار بار ریپیټ کېږي. اوس ګوره یې د دې زموږ سره ډفرنټ کیسونه دي. کیس نمبر 1 when shell explode to two same parts دو equal parts ته ډیوایډ شو دا یو ګرنیټ دی پرس کا صحیح شو او دا ګرنیټ وړځېدو چلو شو وړځېد او د دې دوه حصو ته ډیوایډ شو. نو تاسو ماته دا ووایئ چې دواړه په یو سپیډ ځي که په بدل سپیډ به ځي که یو به ښي طرف ته ځي یو به ګس طرف ته ځي دواړه به ښي طرف ته ځي ګس طرف ته به ځي چې دواړو ماسونه سیم دي دواړو ماسونه سره نیم یو طرف ته شو نیم بل طرف ته شو ویلاسټي یې به څنګه وي A shell explode into two equal parts. Which one of the following will occur? Both parts will move in same direction with same velocity. Both parts will move in opposite direction with same velocity. Both parts will move in opposite direction with different velocity. Both parts will move in same direction with different velocity. Jal bhai, same velocity, different direction ka opposite direction. ګورئ یو ګرنیټ دی پرس کې چې پروت دی رډځېدو نه مخکې د دې انیشیل مومنټم صحیح 0 چې کله ډزېږي دی په داسې ډایرکشن کې ډزېږي چې د مومنټم څه شي بیا 0 راشي چې یو پارټ ښي طرف ته ځي بل پارټ به ګس طرف ته
دې چې مثال لکه 10 نیوټن فورس چې خې طرف ته شي 10 نیوټن فورس ګس طرف ته شي ریزلټنټ څه شي 0 نو خې طرف مومنټم او ګس طرف مومنټم بس شي وزته ته د دې مومنټم او د دوه مومنټم سیم دي ماسونه سیم دي p is equal to mv دې کنه دې زم چې مومنټم سیم شو ماس سیم شو ویلاسټي سره برابر ده p by m مومنټم سیم دی ماس سیم دی ویلاسټي به اتوماتیکلی څه شي یو شان بشي ندی کې تاسو کوم اپشن ټیک کوئ both parts will move in opposite direction with same velocity. صحیح شو پوښوي بل مسله په کریټ کو کیس نمبر 2 shall explode into two unequal parts, the one is small and the one is large. What will happen? They have garneto, they what is it? Into two unequal parts. First माता दा हुआ है कि velocity बस ही द्वार parts पर same direction के रवान शी same velocity, द्वार parts पर opposite direction के रवान शी with same velocity, द्वार parts शी कम दे दा पर same direction के रवानी और वो बतीज रवानी घट पर कच रवानी या opposite direction की दा बरू रवानी दा बतीज रवानी या बता तेज रवानी या बता रू रवानी या बदवान same रवानी यो help बदल सर जो कम अब अर्थ आसान कम पर same part की वजह करने जी momentum भाई भी सवे जुराज opposite direction की वजह momentum वैसे शी 0 डायरेक्शन अपोजिट थे वो वेलोसिटी रहता हुआ है तो वेलोसिटी की तरीके केस में द्वारा पसे वेलोसिटी चले जी घटवती जी और कच बरूजी या घटती जी और कच बरूजी घटवा रूजी और कचवा वले ये दोनों मोमेंटम सेम प्रकार दिखना चचा मास सिवाय दागा वेलोसिटी बसई कमा भाई लग काबिलान شي यारा चल वो شي a partial export into two unequal parts as वो तो दिखाई कि lighter and heavier parts will move in opposite direction in come direction in opposite direction the bound direction में सही opposite भाई वो लाइटर बजमू सरा हाई स्पीड रवानी और लोअर बजमू सरा हेवियर ऑब्जेक्ट बजमू सरा हाई स्पीड रवानी और लो स्पीड रवानी बोरे ये जता स्टोएमा सीधा गर्नेट ने जमा सरा द मोमेंटम सरे 0 सीधा गर्नेट पर स्कोर जेद दिसे यो कच पार्ट शो यो हट पार्ट शो दी मोमेंटम ममसवी दी मोमेंटम बा हम सवी यो बखी तरफ ते बलबा गस तरफ ता रोज का दी मास परस का 10 दे 10 ले तो पसे की जरा पोर का मच राशि mv 10 जा 100 वो द मास कट शो 1 शो 1 ले पसे पोर कम 100 ती राशि 100 नु कचबा जमुसरा पहाई घट पर जमुसरा अलुई या वो तो हुए जे दोनों मोमेंटम सरे सेम प्रकार देखना दागे न खतरे कदा दे मोमेंट वेलोसिटी में मालूम हो p by m मोमेंटम सेम शू वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जो शेल एक्सप्लोड कीगी कि सोना मास कमीगी तो वेलोसिटी को दागा हम रसकेगी तेजी की सही शो ड्रेम नंबर केस तबे वाड़ो न्यूमेरिकल था तास तो वो a shell explode into two unequal parts दोई सी यो तरफ तशवी योई सबल तरफ तशवा और ये दिसी बात हो गई टू अनइक्वल पार्ट्स आयो पार्टनर है m by 3 देखो वेलोसिटी v सर रवान दे डबल पार्ट पर पसु वेलोसिटी सर रवान है दावा संगशी शिपुला संग बेल को हाँ तीज हुआ है सर अद्वाणु मोमेंटम जम्मू जमा को सब तिराजी 0 बतिराज मतलब अद्वाणु मोमेंटम जम्मू सर सही बराबर भाई अगर ये तो हम वो हुआ दियो तो बस हुआ p1 और p2 बद्वाण सही सेम भाई यो पॉजिटिव बलबा गोरे
ګورئ m/3 مطلب چې 3 حصې شي یو حصه پکې دا دی څو حصې د دې یو ماس څونه شو m1v1 او m2v2 جنرالي ولیکئ پلس ماینس وساړو لیکئ چې جاخانه جوړی ځئ ګورئ دا ماس څونه دی m/3 ویلاسټي څونه ده v چې دا m/3 شو دا باقي به څونه شي یو ماس د m2 پارت ډیوایډ یو m/3 شو دا بل به څونه شي د پیزده چې خلک راوړي یې پیزا او دې 3 شو ته ډیوایډ دا یو حصہ m/3 نشو یو حصہ په دریو کې یو حصہ شو کنه دا باقي څونه شو 2m/3 څه شي 2m/3 دې ته موږ 2m/3 ګورئ دا چې ډیوایډ کوی کنه چې یو m/3 راغی مطلب چې څونه ماسته دا غي درې مېسا نو چې درې حصے کړي دی نو یو حصہ دا شو او دوه حصے با نو موږ په دا په دریو کې به دوه حصے دا شي نو دوه حصے به شي په څو کې په دریو او یا دسکارو کې لاندې سره 3 دی ټوټل 3 حصو ته ډیوایډ شي چې یو m/3 یو حصہ دا شو اتوماتیک دا بل به دوه حصے با دا نور شي چې دا پرس کې m/4 وي بیا به 3m/4 صحیح ده چې تاسو جمع کوئ 1 به راځي ګوره یو سیس د دوه حصو ته ډیوایډ شو یا به نیم نیمي چې پرس کدا په دریو کې یو حصہ دا شو نو دوه حصے با دا بل شي پرس کا 1/4 دا شو دا بل حصہ به اتوماتیکلی څه شي دا به اتوماتیکلی 3/4 بشي چې جمع کوئ به نو څه به راځي 1 به راځي دا لاندې پور دی د پاسه چې انسی جمع کوئ هم به 4 راځي لاندې 3 دی 1 + 2 3 لاندې 2 دی 1 + 1 2 دسی انسی به لیکئ چې لپاس لاندې دی چې لپاس جمع کې چې د لاندې نه انسی راځي یا کامن سنس چې سلوري سو کې ودا شو دا بل بسې شي درې سی پاتې شو کنه درې سی به تاسو شي نو ګورئ چې یو حصہ دا شو دا بل بسې شي 2m/3 دې ویلاسټي معلومه کنه دې نه معلومه کوي دا ماس او دا ماس بسې شي دا 3 چې دلته کې راوړي دا به دې سره شي کینسل دا 2 په سیده خو راوړو دا به شي v/2 ویلاسټي به برابر شي چې دې په سو سپیډ روان دي دا غټه به داغه په هاف په سپیډ باندې روان دي صحیح ده وښوي مسله خو بګینه را کنه ویلا سیده کې غلط ده کیلکولیشن صحیح ده بس بیا به صحیح ده پدې کې یو سوال دی موږ په دې کتاب کې د ګرام غونډه کې خو چې لیکم درته به خلک کلکې مسلې پکې we shall export into 3 different pieces m/4 m/4 یو m/4 په 3 سپیډ روان دی بل په 4 روان دی دا بل به موږ سره په 2 سپیډ باندې روان ګران دی خو یو پیری سال کوي دا ګران چې خلک سال کې دا کچ ورته بیا آسان ښکاري لکه دا شل دی د ایکسپلور شو یو حصہ زموږ سره رااله m/4 مطلب په سلورو کې یو حصہ مطلب اول به سلورو حصو ته تقسیم کړئ یو دا حصہ شو m/4 بل حصہ سره m/4 ولې تقسیم شوی 3 حصو ته مطلب یو بغټ حصہ پاتې شي سلورو حصے کې کنه لکه درې ته یو پیزا خوري پرس کا په 3 حصو خو نه تقسیم کنه همیشه په کیس کارو کې پمن ځینی وکړه ابلت په ټوټي کې لګتاواله څه کوم کوي غټه بزان ته پاتې یو m/4 شو بل m/4 نو په سلورو حصے کې د سو حصے شوې دوا دی دا به اتوماتیکلی زموږ سره دا به تاسو په سوال کې نه درکړی ولې بلې ماس په اتوماتیکلی 2m/4 شي په ماس کې سلورو حصے شوې دوه حصے پکې دارا اوس وایي چې دا یو m/4 په 3 سپیډ باندې د سره روان ده دا بل m/4 چې کوم دی د ګرنیټ ته یو خې طرف ته لاړه او بره طرف ته لاړه په 4 سپیډ باندې دا درېمه بل تر کم طرف ته ځي نو موږ وایو چې دې دریوونو مومنټم موږ راځم کو څه به راځي 0 دا د اولی مومنټم شو پرس کې p1 دا د بل مومنټم شو څه شي p2 دې یو نه دا چې جمع کما دې د ریزلټنټ نتاب مومنټم راځي کنه راځي دې باندې د ریزلټنټ نصر راځي دا مومنټم دا درېمه په دې ډایرکشن کې روانه شي د دې برابر
د دې 1 2 3 د دې درېونو دغه به څه وشي ختم بشي مومنټم به څه شي 0 فرض که دا ګرنیټ و یو حصه ښي طرف ته راغله یو حصه بل طرف ته راغله دا بله به داسې راشي په دې ټایم کې به د درېونو مومنټم چې موږ جمع کړو څه به ترې راځي په هیډ ټو ټیل باندې 0 به ترې راځي صحیح شو یا موږ وایو په ویکټر کې چې کله درې ویکټر موږ ایډ کوو د کوم ځای نه شروع شوي په هغې باندې ایډ شي نو ریزلټنټ به څه راځي 0 تا ته یو ابجیکټ ښي طرف ته راغلی د مومنټم دا شو بل بره طرف ته راغلی د مومنټم به دا شي اتومیټک به دا بل داسې راشي 1 2 3 خبره به ختمه شي اوس د دې درېونو مومنټم به موږ جمع کړو P1 پلس P2 پلس P3 او دې نه به څه راځي په اول داسې کار وکړئ چې د درېیم حصې مومنټم به د دوو حصو د مومنټم د جمع برابري دا مومنټم جمع کوي نو یو سکویر پلس بل سکویر انډر د روټ هایپاټینیوس چې معلومو یو سکویر پلس بل سکویر انډر د روټ د اولنی ماس دی m/4 په ویلاسټۍ سره روان دی 3 mv سکویر به پوالی د بل ماس چې کوم دی هغه هم دی m/4 او روان دی په پور ویلاسټۍ سره دې له هم سکویر والی او انډر د روټ دا کینسل کوئ مو په ځای پرې خپل حساب کوي 3 3 زار 9 m باندې به سکویر والی 4 4 زار 16 جمع m باندې به سکویر والی 4 4 زار 16 او 4 4 زار 16 16 به څه شي LCM شي 9m سکویر پلس 16m سکویر 9 او 16 به څه شي 25m سکویر ها انډر د روټ چولوالی 25 چې بهر ته راوځي پایو m سکویر به m شي او پایو m/4 دی راغی مومنټم په سوال کې تاسو وی چې مومنټم معلوم کړئ یو دې چې پوری وخت څخه ختم شي او که فرض کړه تاسو چې ویلاسټي معلومه کړئ نو موږ وایو چې p = mv ا دې چې فرض کې ویلاسټي معلومه ده p ویلیو سره پایو m/4 ماسي سوله د دریم ابجیکټ دینه بوس ویلاسټي معلوم کړئ m به m سره څه شي دا پور به د پور سره څه شي دا 2 چې پسې ډیویژن ته دی خوا راوړو v = 5/2 = 2.5 میټر پر سیکنډ MCQs نمبر 142 چپټر نمبر 3 صحیح شو شفیع الله وای درو بس ته په کوم ځای په واشیدم بلکې دا ویډیو وترو مې تاوري ودو